أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال نوح رب ويل حضرت نوح عليه السلام رب اے زما ربا انہم عصونی بیشک دوی نافرمانی کړي د زما واتبعوا او تابعداري کړي د دوی من دها غچا لم يزده ماله وولده چې نه دی زیات کړي دلرا مال ددو او اولاد ددو الا خسارا مگر تاوان لرا یعنی مال او اولاد ورل خالص تاوان سیوا کړي ومکروا مکرن کبارا او مکر کړي و دوی مکر ډیر لوی تدبیر کړي و دوی د پیغمبر په خلاف د دین په خلاف لوی تدبیر وقالوا او ویلی و دوی لا تذرن آلهتکم مپریگ دیتاسو خدایان خپل مپریگ دیتاسو عبادت دخپل خدایانو ولا تذرن ودا ولا سواعا او مپریگ دی ودن می بوتلرا عبادت د ودن می بوتلرا ولا سواع او نا عبادت د سواع نمی بوتلرا ولا يغوث ويعوق ونسرا او نا يغوث او يعوق او نسر نمی بوتانو لرا وقد اضلوا كثيرا او یقینا گمراه کړي دوی ډېر خلق لرا ولا تزد الظالمين او مزيات وظالمان لرا الا ضلالا مگر گمراهی یعنی تبائی مما خطیئاتهم د وجه د گناهونو د دوینا اغرقوا غرق کړل شول دوی فادخلوا نارا پس داخل کړل شول دوی ورتا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا پس نبمومی دوی د خپل ځانونو د پارا بغیر د الله نا انصارا سوک مددگاران وقال نوح او اویل حضرت نوح علیہ السلام رب اے زما ربا لا تذر علی الارض مپریگ د پزمکا من الکافرین دیارا د کافرانونا اسیدن کی دکور انک ان تذرهم بیشک اے اللہ کت پریگ دی دوی جوندی یضلو عبادکا دوی بگمراہ کوي بندگانستا ولا یلدو او دی نزیگوی الا فاجرا کفارا مگر فاجران او غٹ کافران رب اغفر لی اے رب زما معاف کی مالرا ولوالدی او مور او پلار زما لرا ولمن دخل بیتی مؤمنا او هاغی چالر چه داخل شو کور زماتا مؤمنا پداس حال کی چه وہ مومن یعنی راوخت هاغی کشتی تا وللمؤمنین والمؤمنات او مومنان سڑو او مومن خزو لرا ولا تزد الظالمین الا تبارا
او مزیاتوی ظالمانو لرا مگر ہلاکت بربادی